ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوه یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. د یو دوه وروڼو واده دی او د 2 بجو نه وروسته موږ رالي. اوس د واده په دغه باندې دا ډېر لوی بوج چې کله ناوخته راشي. یوازې زه نه، جمیل خان هم چې کوم دی نو هم ډېر لیټ راغلی دی، هغه سره د ملګرو راغلی دی. ګرانو کتونکو عمر خان ډوکیټ یو تکړه سوشل اکټیویسټ هم دی، سوشل ورکر هم دی او یقینا یو ډېر قابل انسان هم دی. موږ چې کله هایکورټ ته لاړ شو یا داسې نور داسې ملګري چې یاره وس دس هم نه کېږي نو موږ ورته یاره هلته کې یو ځوان ناست دی نو د ړو زوری هم ښه زیات دی. د هغه هغه مینه وه چې موږ په دغه ټیم باندې احساس و را سره چې دغه واده له ځان ضرور ورسو، صرف حاضري وکړو. دلته کې خبر شو چې دلته کې کم خدمت خلق کمیټي جوړه شوې ده نو د عبرت دپاره ما یې شعر ضروري ده چې زه په دغې باندې ویډیو وکړم، ځکه چې زموږ د کلي د غم خادی چې کوم دی دا ګرانې پسې وي دا په خدمت باندې وي. 400 کې زموږ داسې ډېر مړي شوي دي چې موږ له په بیه باندې قبر له کسان راغواړو. نو داسې خو هم شته دی، زه ذکر کول نه غواړم، پکار ده چې هغه خلک خپل ځان وپېژني او د غم خادو سره چې کوم دی نو ځان بلد کړي. نو دا خدمت خلق کمیټي چې کومه جوړه شوې ده نو ما ته عمر خان ډوکیټ وویل چې یاره موږ د هېڅ نه نه یو خبر شوي او د کلي علاقې خلکه هغوی چې کوم دی نو دا خدمت وکړو. چونکې دوی د منظور سیمې سره تعلق ساتي او اوس راغلي داسې یو خاموشه ځای ته، کلو ځای ته. وکیل صاحب چې کوم دی را سره وم د عمرزو نه دی راځه دی خو امام دی او د امام دی نو دا ډېره ښه خبره ده. اوس هم پیپل پارټۍ کې که نه نو موږ د هغې د وجې لیټ شو چې نن د بلاول بټو جلسه ده او هغې ته جلوسونه روان و. موږ هم پکې یو 2 جلوسونو سره خبره وه نو بس هغه کورج کیو نو راغلي. عمر خان یقینا زه خو وایم چې تا هم ورسره واده را جوړ کړی وی نو ډېره مزه به وه. نو ګوره ټول به په یو ځای شوي وی نو دا به یو بېل رواج و. موږ دلته کې خدای ته جي صاحب نو د یو 12 بچو یې په یو ځای باندې واده وکړ نو ډېر ښکلې. او بل دا چې ورېرې او خوړځې نو هغه ټولې هغه نکاحګانې وې نو هغې له تللي یو هم دغه واده لیدلی چې تا هم ورسره را جوړ کړی. خو بهرحال زه خدای دې کړي چې دارونه منډه ووایي او لکه د ده د واده ما سره غم شته که نه نو چې هسې نه چې هیره یې کړې تاسو د خپلو خپو باندې ودرېږئ هیره یې کړې. عمر خان واده و دا ورځې شپې څنګه تېرې شوې چونکې دا د خدمت خلق کمیټۍ ذکر چې دی وکړو نو تا باندې ډېره بې اسانه وه؟ یقینا موږ نوي کلي ته رالو 2 هفتې مخکې موږ شفټینګ کړی زموږ ذهن کې سوالات دا چې یاره کلي نه را بهر شو یو نوي ځای ته ځو خو لکه قسمیا دا زه خبره کوم چې لکه په دې وخت کې موږ ته داسې فیل شوي نه ده چې موږ یو نوي ځای ته راغلي یو او موږ یو زوړ ځای پرېښی. ځکه چې موږ کله رالو نو دلته چې کله کنسټرکشن روان و نو زما والد صاحب زما د وروڼو بلته و نو دوی له کام سره خبرې کړې وې. دوی یو خپل سیسټم دی رجسټریشن فیس وي ابو کې ته بیا دوی منتلي ماهانه څه وي دلته خپله کراکري سامان هم دی. خو د هغې نه غټ چې کوم د احساس او د ویاړ خبره ده زما د ثقافت دپاره او د 400 سیمې دپاره یا نړۍ لپاره چې یاره غم خادي خوشحالي دا تر اوسه قایمه دایمه ده او په دې علاقو باندې چې موږ ورته میره وایو او هغه خلکو ته موږ داسې ګورو چې یاره سادهګان دي د ټکنالوژي نه لورې دي ماډرن دي نه دي کلیوال دي. خو زموږ د ژوند د ثقافت چې کوم صحیح رنګ دی هغه دې خلکو سره قایم دایم دی. دوی زموږ د بسترو دا څونه میلمانه راغلي دي څلور ورځې مې د بسترو غم دوی کړی دی. ښه نن دوی 18 دي که 22 کسان زموږ د فیملی رونه صرف نه زما تره زامن ماما زامن ترورې زامن زما د فیملی یو کس کار نه کړی یو کس. دوی ښودل هم کړي دي ډکول هم کړي دي غورې بیا اوچتول هم کړي دي وینځل هم کړي دي. نو دا هسې دا څیزونه میټریلایز کوو نه میټریلایز کوو که نه خو بیا هم وګورو که نه نو ما دلته کسان سره به ګوسه ډېرو کې څه کسان دي 1500 روپۍ پر هیډ علي چې دا پروګرام کوي میټریلایز کوو مینه سره دا وایم چې یاره احساس لکه هغه چې کله 1500 تا باندې کار کوي نو پیسې لپاره کار کوي او دا چې اوس کوم کار کوم دا پیسې کار نو دا کلیوالي وه ثقافت و مینه وه محبت و کلیوالي وه. یقینا دا خوشحالي خبره او بیا د مشرانو ودونه یقینا دا د مور پلار او دغه نه بعد د رونو خویندو د دې لپاره یقینا د خوشحالي خلک پکې دا نور د غمو کې میپلې یا څه میپلې به یې کړي. موږ رباب منګي پروګرام کړو چې چونکې زموږ د ثقافت یو اهمه حصه ده او خپل داسې څه نه چې هغه پیډ سنګرز هم راوستو د کلي وطن خپل چې کوم شوقیه هلکانو په خپل شوق راغلو هغه هم کړو او باقي د میندې زنانو مو او ګرانو کتونکو چې جون 400 کې یو قام پرستي در کې نه وي او بیا په یو جوړه کې رباب نه وي منګي نه وي دا ډېر خلک وایي ویره رباب او رباب نو چې زه یم چې هغه اجره وي او اجره کې رباب نه وي وکیل صاحب نو غوړې اجره نه وي هغه صرف ګڼي
زما نوم جی عباد الله دی او کوم ځای کې او جاب کوئ زه سعودي عرب کې یم یو کالج کې هلته لیکچرر یم. ته خو اوس بیا ځې نو واړه به دلته پرېږدې خو نه بوځې به. واړه ځان سره بوځم. ضرور یې بوځه. راغلم. دا ګوره ګرانو کتونکو زمونږ په دې پښتنه سیمه کې داسې وي که نه چې ودونه وشي نو هغه په سعودي کې یا په دوبۍ کې ناست دي او دلته به یې چې کوم دی نو ناوې راغوستي یو غورې دا رواج دی. دویم دا ده چې واده وکړي او شپه وکړي دوه وکړي او بیا لاړ شي نو بیا هغه خوراکۍ چې کومه ده هغه دغه ورته ګوري نو لکه دا دا غورې ګناه ده ښه دې نه لږ اجتناب وکړې ښه نو ځان سره ولته کور زما په اول ته مې فلیټ نیولی دی 25 تاریخ باندې زما فلایټ دی ویزا څه شوي دي به ځان سره بوځم. هغوی سره رضا دي که نه ویلي ولې نه تاسو خو پته جی الحمدلله او جی بیا به ځې او انشاءالله جمعې په ورځ راغلي دي سعودي عرب کې بیا تېره جمعه راغلي دي او راغلان جمعه واپس بیا پسې پس پسې ډېر هسې دغه کوي که نه لکه ګوره نه دی موږ وله واده وکړو راغې او ځي نو لکه دا هم ګوره ډېر عجیبه شم نه ریګولر ټریولینګ کوي سالانه ټریولینګ دی ماته چچن زه راغلیم لکه صحیح د واده دی خو واده صرف د مور پلار خوشحالیم ده ټیک شو نو راغلیم یو قسم دوی دپاره یم او بیا به هم زه د دوی دپاره ځم خو د دوی دپاره به ځې خو خوشحالي به دی چې ځان سره یې بوځې که نه او نو نو فلایر ګرځي دا یو خبره حاجي تاسو انجینیر سجاد زه کامرا کې جاب کوم پاکستان ایر فورس کې او بس زه خو دلته ډیلی بیسس باندې تللی راتلی شم او خپلې طریقې په سره خوښه مو که که نه نه مور پلار په خوښه باندې مې وکړه دواړه ګرانو کتونکو دا یو ډېره ښه خبره ده ګوره اوس د دې دواړو چې کوم دی خو لږ د ښځې وښي راوښي که نه نو مور پلار چې کوم دی نو هغه ذمهوار دي لکه د دوی پکې څه کار نشته او چې کله دوی کړې وه او بیا وښل راوښل نو موږ ټول به چې کوم دی نو بله په مخ لاس راښ کړه نو دا په مور پلار بل ورځ واده وشو په دې پېښور کې او بیا د واده جنج راځي او په هغه ورځ باندې چې کوم دی نو د جینۍ هغه ملګری به ورته ووایو بس پښتو لفظ دی آشنا لفظ راځي نو هغه په هغه ټیم کې چې کوم دی نو هغه یې ووجه نو د لور خور نه تپوس کولی خو لکه دې کې تپوس په دې چې ښکلي ځوانان دي پجاب دي نو هغوی به هم خوشحالي دا نه چې خفه بني عمره داسې ده که نه ده همداسې را لکه سنت دي که نه چې د جینۍ نه تپوس وشي چېرې دا ځای دې خوښ دی اسلامي شرعي قانوني سماجي هر لحاظ سره دا پکار ده چې پکار ده خو لکه دا ده چې هر سړی و چېرې رشته ورسره وکړم هم ډېر ښه ډېرې پیسې ګټي هم پیسې ګټي پنجاب باندې هم دي او زموږ دغه کومې خویندې چې وي خدای دې خوشحاله ساتي دعاګوي ورله او د دوی دا خوشحالي د خدای پاک داسې برقرار ساتي په دې ټول واده کې خمه خبره زموږ دپاره د عبرت چې کومه ده نو هغه ده ملګري سره کسان دي دا کمیټې دې کله نه جوړه کړې ده څنګه په دې ته سوچ راغی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم توحید جان مې نامه ده د دې کلي اوسېدونکی ما پیدا شوی دلته یم مور پلار مې د دې ځای نه دي تقریبا 2 کاله مخکې زما دې طرف ته اجازه راغله مې چېرې داسې یو کار روان کړو چې هغې نه زموږ د کلي ته خیر ښېګړې ته لکه خیر ښېګړه وي نو بیا زما څه مشران دي نور هغې سره ما سلام اصلاحات وکړل زموږ د کلي نو د هغې نه پس مونږ دا قدم کېښود چېرې زمونږ کمیټي خو ډېرو خلکو شته دی د مړي دپاره وي د هر څه دپاره خپله خپله کمیټي خو ما پکې بیا یو دا تلم کېښوده چې نه مړی خو الرډي ټیک دغه خو به مونږ کوو که چا اړه ښه او که چا بدي خو په دې کلي کې داسې کمزوري خلک شته دی چې د دې د راوچتولو لپاره مونږ وایو چې د هغه څه ضروریات دي چې مونږ پوره کړو نو عمر بای دی بل ورځ لکه دوه هفتې داسې تکړه کس دله راغی چې دوی راغلي نو خدای شته د دوی بابا سره به مونږ ملاوېدلو دوی خو مې لیدلي نه خو بیا چې دا 13 هفته را سره دوی ملاو شو نو بیا زه رالم دلته د هغې نه پس دوی ته ما دغه وکړو میر چې زمونږ دغه شان چل دی دوی مونږ ته ویل چې بس ټیک ده چې تاسو دغه کوئ نو بهتره ده څونه پیسې راټولې اکثر ورته غواړي خلک د شک په نظر ګوري وی والي هغه حکمرانانو چې ووهلې هغې ته نه ګوري خو ستا دې 250 روپو ته غواړي دا بعضې خلک ډېر د فی سبیل الله د الله د رضا دپاره لګي بس د دوا دپاره لګي نور د چا نه چانده نه کوو چانده بالکل نه تر اوسه پورې مونږ چاته ویلي چې مونږ له چانده راکړې نه د چا نه 10 روپۍ غواړو بس خپله وسه پورې لګي چې وکړو څومره م چې رانه کېږي کوو بیا لګي کوم د علاقه کې غریبانان دي نو خپل موبایل نمبر ووایه خو څوک داسې وي تاسو چې کومه جذبه را تېر 2 کالو راسې کوئ نن هم دا دویم صفت کوي که نه بلکې د واده زلمي هم ستاسو صفت کوي نو دا مسافر دی نو چې دا هغه ځای نه غوسه رالیږي زما د موبایل نمبر دی 0313 9710 896 زما د موبایل نمبر دی بالکل چې څوک زم د ګاونډي مغمم واده کوه چې ما نه بیا پیسې غواړي ګرانو کتونکو جمیل خانم راغلی دی هغه هم مننه کوو یو د هغه هم په دې ځای کې غوښتنه کوو چې ټریول ایجنټانو چې کوم دی نو
دا مسافر دی پکې ځکه په دې باندې وایم چې خلک یې په دې ویزو ډېر غټ دوکه کړل. اوس یو کس دی په سعودي کې ناست دی او جاړي چې په کومه ویزه لېږلې د هغې چل هغله نه ورځي. نو تر دا یو عجیبه شانتې خبره ده لکه چې چل خو ورځي نو ظالمه ویلېږه نو دوی سوچ څه کوي وي مړه چې بخار ملک ته لاړ شو نو بیا به ګورو. خو بهرحال خبرې ډېرې راځي تاسو دواړو لپاره دعاګوی عمر زمونږ ملګری دی او د ده د خدماتو نه متاثر وو نن دې ځای ته راغلي ولې چې یو ډېر تکړه سوشل اکټیویسټ دی په خپلو منځو کې او په دغه کې بل دا ده چې د وکالت قسم دغه شوه وکیلان هم تیارېږي خیال یې ساتي چالاک کړه ډېر زیاته. نو ګرانو کتونکو تاسو هم له دعاګو کوئ چې دوی دا نوی ژوند د خوشحالو سره وي او مور پلار یې چې کوم دی خوشحاله وي او د مور پلار قدر وکړي. دا څنګه چې ګوره دې په بهر کې خپلې ښه پیسې ګټي خو د مور پلار فیصلې تابع و. دې چې کوم دی خپله جاب کوي خو د مور پلار فیصلې تابع و. نو د مور پلار د مور خپو کې وي جنت دي که نه دا موږ هسې زباني جمع خرچ شو چې کله د واده وکړو که نه نو کله موږ د ښځې دپاره چې کوم دی رور اوښې دا رښتې نه دي خو مور هم پرېږدو پلار هم پرېږدو رور هم پرېږدو خور هم پرېږدو. دا وګوره په خپل چارپیر چل کې بس ښځه دونه زوروره شي چېرڅه نو دا دې لم پکار دي چې کله هغه واده کوي او په هغې باندې په رشتو کې هم سوچ پکار دی ښه د رشتو کې هم سوچ پکار دی. نو دوی لپاره تاسو هم دعا کوئ موږ هم له دعاګویو او ناوخته دا ملګري نور هم رالل نو دې وخت کې پې موږ بوج یو خو بیا هم تر روټۍ